یو صحابي دی هغه صحابي به دا قل هو ډېره ویله ډېره به ویله ملګرو پې شکایت وکړو یا رسول الله دې چې هر مونځ کوي چې بل صورت وي قل هو ورسره وایي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام تپوس وکړو دا ولې وي زما دا صورت ډېر خوښ دی ستاسو خوښ دی که نه نو پیغمبر علیه السلام فرمایل ستاسو سره مینه ده وی او د دې مینې د وجې نه به الله ته جنت ته بوځي یو بل صحابي دی حضرت ابوذر غفاري رضی جبرائیل علیه السلام ناست دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې کې ابوذر صاحب را روان دی پیغمبر اسلام ته وایي یا رسول الله هذا ابوذر قد اقبل دا خو ابوذر روان دی نو پیغمبر اسلام ته وایي او تعرفونه جبرائیل ته پیژنې یا رسول الله په دې کې یو خوبي ده په دې کې وکثرت قل هو الله قراءة قل هو الله احد دی قل هو ډېره وایي په مخه ډېر وایي د دې وجه نه فرشتو کې ډېر مشهور دی قل هو ډېره وایي څنګه ډېره وایي چې شتمل د شپې 3 پیرې ووایي په ټول بدن یې راکاږي بیا تا باندې به سحر جادو اثر نه کوي بله درته وایم چې کوم سړی یې 10 پیرې د مانځه نه وروسته وایي الله به ورله په جنت کې محل ورکوي نو چې په جنت کې ورله محل ورکړو ځي به ورته که نه به ځي ورته پته لګي جنت ته تللی یقیني دي په هر مانځه پسې 10 پیرې وایي دا صورت د 2-3 وجو نه نازل دی یوه وجه دا ده چې کافرانو به طور مذاق رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو صف لنا ربک موږ ته د خپل رب صفت بیان کا ستاسو رب د وسپنې نه جوړ دی کو د پیتلو نه جوړ دی کو د لرګي نه جوړ دی کو د ګټې نه جوړ دی دا د بېادبۍ لفظ دا د بېادبۍ لفظ الله رب ذوالجلال دا صورت نازل کړ او بعض علما وایي نه صحابه کرامو تپوس وکړو چې یا رسول الله مونږ ته د الله وضاحت وکړه زمونږ رب مونږ ته وښیه تاسو نه تپوس کوم براول والا و تاسو سړی څنګه پیژنئ دا لږ پیژنئ او دا د پلاني زوی دی دا د پهچان طریقه ده دا لږ پیژنئ او دا د پلاني پلار دی دا د پهچان طریقه ده زنانو کې د پهچان طریقه څه ده خورې د مولي صاحب چې راغلی دا څوک و دا د پلانی خاوند و دا د پهچان طریقه ده دا څوک دی دا د پلانی رور دی د پهچان دا طریقه نو الله رب ذوالجلال نه دوی تپوس وکړو چې مونږ ته خپل نسب بیان کا مونږ ته خپل صفت بیان کا نو الله رب ذوالجلال او ته فرمایل قل اعلان کا اے پیغمبره د خلکو ته هو هغه چې دی الله څوک الله هغه چې دی الله دا غنوم الله دی زمانوم د شمس العارفین زمانوم د شمس د شم نه یو ټکی لرګونه معنا به بدلیږي شمس نه شین لرکا مس کولو ته وي سین ته لرکا نو شم بویولو ته وي میم ته لرکا نو شس ذک ته وي الله وی زما داسې نوم دی چې د دې نه یو ټکی لرکې دا ونه بدلیږي الله نور السماوات والارض الله زمانوم الله دی الله فرمایي زمانوم نه الف لرکا تاسو ته الف وایي موږ ته حمزه وایو لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا لام ته لرکا له ما فی السماوات و ما فی الارض دا دواړه لامونه ته لرکا او حمزه ته لرکا هو الله لا اله الا هو دا منځنی لام ته لرکا اله وفي السماء اله وفي الارض اله الله وی زمان نوم سره باباګانو تعلق جوړ کړي څنګه چې زما د نوم نه ټکی لرکېږي نه ختمېږي بابا چې ښځې پرېښودې رور پرېښودې قام پرېښودې قبیلې پرېښودې پارټۍ والا پرېښودې ما سره تعلق جوړ کړه زه به دې نه پرېږدم الله زما نوم الله وی الله دی احد زه یو یما د الله په صفتونو کې واحد لفظم دی احدم دی خو احد او واحد کې فرق دی واحد وی طرفین تصور تا چې د مخ کې او وروستو تصور وي او ته عدد معلومای دې ته بیا واحد اثنين وي
او چې د کم عدد نه مخکې وروسته تصور نه وي هغې ته احد وایي داسې انسه چې مخکې وروسته تصور مه کوه دې کې احد استعمالیږي الله احد الله یو دی الله الصمد هغه بې نیازه دی بې نیازه پېژنئ چې چاته پروا نه وي د نیمګړې معنی ده زمام بره اول والا ته حاجت نشته زه بیا خدای خو نه یم د دې معنی پوره زده کوي معنی دا ده الله هېڅ چاته نه دی محتاجه ټول مخلوق الله ته محتاجه دی دا د صمد معنی الله الصمد هغه بې نیازه دی لم یلد ولم یولد نه دا هغه نه څوک پیدا دی او نه هغه د چانو پیدا دی ولې چې څوک د چانه پیدا کیږي زما یو نیاوه ډېره ساده پخوانۍ ابایګانې ډېرې ساده وي زما ورور به ورسره کله کله مذاق کو زموږ په دې چې د زموږ د ځای نه راوړي ډګر پل ورته وایي دلته یو پل و دا ډېر تنګ و او په تنګ پل باندې مشهور و زما دا ورور به کله کله راغی زما نیا ته به وایي ابۍ خبر خو نه وی نه د ډګر په پل باندې بس واوړېد بس واوړېد مطلب دا چې ډګر پل نه لاندې وغورځېد ما وایه خدای توبه 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 داسې چلو شو دا خو به ټول مړه شي نور مطلب به دا و چې داسې د پاسه پرې واوړېد نو کله کله به راغی وی ابۍ خبر خو نه که نه وی نه وی د پلانو خر سړی راوړی دی هغه به اخره زمانه ده نو هر چل به وشي راوړی مطلب دا چې د پاسه پرې سور نو الله وایي چې دنیا کې څوک د چا نه پیدا کیږي نو د سپي نه د سپی نه به کوتري پیدا کیږي د خر او د خرې نه به کوچې پیدا کیږي د غوا میخې نه به غوا میخې بچې پیدا کیږي